بل ورځ راته یو سړي وې بل واده کوم مال ولې ویل خزه مې تورا ده مال دوه خبره واوره یو دا چې تور په تور شپه اخلا او د سپین پختنه وکا بیا لا سپینه خزه به وکي خو ځان لبهنه کې بل چاله به وکي او دا تور بستا خزه ما خبره پوهیږي تور ستا خزه ده او سپینه به بیا د بل وي بل دا چې په مخې د ارچا لاړې پرتی وي رحمان بابا وایي چې په مخې د ارچا لاړې پرتی وي که خاطرای د چین ما چین شي مې وینا تاسو خیال الله عزیزانو عرض مې داو چې غرض په خزه کې خصلت او شرافت هغه تا ده رنگ خبره نه ده چې خصلت او شرافت پکې د انسانیت وي او نیک وي او دیندار وي کروڑها خسته خزه د دې خزه په خپو کې قربان شي خسته سي خسته بخرم سپینینو عام بزرګ شو بعد خرید سپینې کې خیال نو د دې وجره دي ځانو تنور د اور کې با هغه خزه او هغه سړی پراته دا د پیغمبر حدیث ته او د پیغمبر خوب دی چې کم سړی خپل خزه لري او پردو خزو پسې ګرځي او کم سړی خزه خپل میرونه لري او پردو سړو پسې ګرځي نن د ټول ملک حال وګورئ ما ته د تفصیل ضرورت نشته اوس دا خزه او میړه چې مړ شي تر قیامت پورې به د دوی قبر د اور تنور وي کله به لمبه پاس راوړي او کله به ښکته وړي او کله به پاس راوړي او کله به ښکته کوا کنه تور په ختمونه او خیراتونه کوا ختمونه او خیراتونه د مليانو د ځان له سوداګری جوړه کړي اله ختم ورپسې وکي هیله ده چې خدای پاک دغه کې دغه هیله ده اوس درکې یو مولا را پاسو نظر کې په ډېر ناز را پاسو درکې چې ختمونه لته کنه تله لکه طالبہ کنه ها دا خدای دیر سپاره قران وای چې دړنه د قران بخله دې مړی پس ور کوي ولا قران ورجو پولاونه درنوي او سپاره خپل مړی پسې بخي او مام ورته وي خدای بنیاد وباسا نظر کې عقل شته نظر کې سړی توپ شته کچاته وای چې سړی اختیار د مړی کور دې د میردین جمعات شه چرته جمعات کې صفونه جوړ کا چرته درای جوړې کا جمعات لا پکې والا خدای دې هلاک کچا وای دا خلک بس وای دا خلک بس خلک دې توري خاوري وخوري توري خاور د مړی سړی اختیار چې خوري پروردگار دې په باد ګوله کې چې په ټکی راو پرړي څوک چې د مړی وريږي خوري الله دې په د بادګولې مرز کې چې پټ کې راو پرړيږي او مردار چرته لار جوړه کا چرته کوه او باسا چرته خوار غریب یتیم کونډا رنډا یو بوره وړو علاغه کارولېګا مړی په څه چل دي طالبان راولې زمبای بکیږي خیرات ورته زمون د دې جمعه امام بیمار دی د دې جمعه په دواړو ستر ګړون دی ماشوم دلته لوي شوی دی ماشوم او په وینو کې لټ پس هسپتال کې پروت دی 2 کروڑ مړو ته به دواګانې کړي ابل اورز مې دې پاسو درګ دا وګورئ دا خاص شاګرد خپل مړو پسې مې بارا وفات سکول غختل دنه پښتنه وکړي بیا را سره پیسې وي یو بوره وړه یو ټیم غړي لستره وکاسو سره چینی انزل لستره چینی سیر تورې چای دله می ټانګه ډکا کړه او کور ته می ورولېګ تاسو خیال راغی
دا د مخامخ ناګیزانو عرض می داو په آرام کې نه کتا سو په دې سجدو منځونو بچ شوي نو کمړم نو دومره سوټه غول می په قبر وکي او په دې کې خدای تاسو پرې خوي ټول ګپ دی دکانداری دا چا په دا د پاکستان د لیډرانو دکانداری ده لکه مونږه دکانداری جوړه کړې و چې ورونو اسلام راولم او په دې ملک اسلامي انقلاب راولم تاسو به ټول رښتیا دي هغه له جوړب یو د چرګ دا یو خدا غټ وګت پتونی یو دا لنډې پتونی کړي خیال کړي دې لنډې پتون کې غوښه ډېره او چې یو غټ پتونی دې خپل خو مولا صاحب څنګه چل کې خدای به خیر کی کوشش وکړو خدای به خیر کی کوشش وکړو لاړه نو خبره پوهیږي بل لیډر را پاسي غریبی به ختمو که خیر دا غینه مراد څه غریبی نه غریبان به ختموم چې په ملک یو غریب پاتې نه شي ټول مردار شي بوټو د روټي کپڑے مکان وعده کړی وکنه ها لوري ویلي چې غربت به ختموم کنه اوس غربت ټول له په سومبه ورمنډل وکنه تاسو خیال راغی بل مرا پاسي زه کمیونیزم راولم د چین په شان نظام او د روس په شان نظام راولم چې مساوات وي نو یو تنه چې کمیونیزم چراولي اول د خپل بلډینګونه بنگلې پلازې پیجارو گاډي دا ټول په دې غریبانو تقسیم کا په خپل کور خو کمیونیزم راولم بیا به په ملک راولي په خبرګو کې نه چې په خبرګو کې نه نو سم هغه پسې ټوکرای کېږي دا هغه قبایل دي زه د دې خبرې گوایم زه چې بوټو صاحب په خپلو جلسوں کې وی کہ میں 1 منٹ میں کشمیر لوں گا میرے پاس 70 لاکھ قبائل ہیں اولا کا قبائل ما سردی دا آغا قبائل دی کتاب پیندو یا رولو نن آغا قبائل ستا لور چدا پاگے اپریشنی کی او خد او بچی والا فکورونو کی پلانچرو باندی ہو دا سد انصاف خبر نو دام خدای عذاب دے چې سړی لخپل مور په بدو شي کنه دا ها بے نظیر خود قوم وزیر اعظم چې دا خود مور دا کنه اوس چې مور را خدای په نالت کړی دا نو اسمو لغاریم پلار دی او دا مور دا نو خدای درته مور او پلار په غضب کړی دی الله ملشا خبياستا تاسو هغه دا قبایل خدای پیژندلی دا خدای پیژندلی دوی له چې سرکاري سړی ورشي گورنر یا صدر یا وزیر اعظم کنه الله چاغه ګډان وګوره ا دروازې وګوره هغه ګنټي وګوره دې نوارګي خیبر جنسه ته وزیر اعظم تلوا د 20 لک روپو ګنټه ورته جوړه کړې اوس کزاوګه مته بيدګر مولا دردي او د ور په ګنټه مړای ملو په 15 پیسې نن ته موږ دکان ته یو ته پری ډیر راغله دوايي اغستا نو او یا تیار په دارو ما ته دا ماشوم لګدم کا مالم پیسې راکا کنه وی چې ملو په 15 پیسې دي مال د 80 روپو انګریزي دوايي باندې د 80 روپے ورکي او زب په قران وایم نو مال 15 پیسې راکې دا سو کولا پټکې به پس جوړ کړي تیار کړي او صاحب چې گورنر لاړ شي یا بل وزیر اعظم لاړ شي ا کولا پټکې به پر سر کیو بیا به چرته لاس ماس ورکی نو خذ ولا به ورشي چې خلاص چې خذ دا سټینګ لاس کو را کړه کنه دا سټینګ لاس یې را کړ چې په سیویم خطا ولا وای دا څه ده کنه ها په باړه کې دا څه کوي کنه خذولا بیا لګي چې خلاص چې گورنر صاحب دا سټینګ لاس را کړه چې په سیویم خطا ولا خدای چې څه کوي ډېر خو
مونږ تم څه سوچ پکار دی پکار لاس چې مات شي دا غي سره علاج کوي کدا قوم خراب دی نو بحیثیت پلار یا د بحیثیت خور بحیثیت مور د دې لاس علاج پکار دی دې سره تصادم نه دی اولاد چې هر څومره خراب شي څوک یې نه په خپل رعیت سو ګولای نه چلی د خپل رعیت د اصلاح کوشش کوي او ما عزیزانو د هر څه چې در سره کیږي من از بیگانگا هرگز ننالم من از بیگانگا هرگز ننالم که با من هر چی کرد آشنا کرد وی زد بل چا د لاسه نه جاړما ما سره چې څه کوي نو خپل یارې کوي په خدای مې دې قسم نن پاکستان ته د الله نظر کرم نشتا دا الله ارادي ورته خین دي نو انتظار کوي چې په کوم رنګ عذاب کې به خدای رانی خدای ته رجوع شي خدای ته التجا وکړي دا دعا کوي چې یا الله مونږ سره د رحم او د کرم معاملې وکړه دا ته چې په کوم حالت کې اوسېږي کنه کدا خلق د سبا بیا په غړې دوم دي خلکو ته ونلی دنو په دې مخ می توکا دا قوم د بیا غړي بیا به غړي زړه خو ته معلوم که سبا د الیکشن اعلان وشو ته به وګورې خزه او نر به بیا ببر خزه به بیا چیرمن شي زمون خزه د الیکشن په وخت کې چیرمن شي پدې کورونو باندې خزه ګرځي بجلیګر مولا به الیکشن ته ولاړی نو د بجلیګر مولا لور او خزه به ګرځي چې بجلیګر مولا ته ووټ ورکړي نو یا الله په هغه ورځ باندې مال مرګ راولي چې زما خزه او لور مال ووټ غواړي زب خزه او لور ګرځوم چې مال ووټ راکړي او په شرمونو و شرم نن ستای سملې د دې شرمې دلو نه ډکې دي چې دا غلام دورو ورته وټونه غوښته دا غوښمنې میګانې به وي او په کورونو به ګرځېدې دا غلام دورو ورته وټونه او د غریبانو خپل غلام دورې ورته راځته وي او په پولینګ سټیشن کې ورته څه کړې وي ایجنټانې کړې دا غلام دورې سبب بیا ده دا ملک د ووټ او دا ملک د قابل نه دی نه د ووټ قابل دی او نه د جمهوریت قابل بالکل شخصي حکومت خجابه چې کلیک څوک یو سر ته الته لړک نن ستاد پودرو څومره کیسونه دي په صوبه سره په عربو کې چې یو کې سوشي د پودرو تړاک سر ته الته لړک تو وګوره چې بیا مانه سو پودر خرڅ وکړ په دې پودرو کې فتور سره شریکي ستا په جازونو کې دی امریکای ته ستا په جازونو کې دی لندن ته ستا په جازونو کې دی سعودي عرب ته تور سره شریکي لاسو کسانو نه سر پرې کومه د پودرو نوم خو د سوکوالي په دې ملک لاسو نو هرڅه چې کار ورته ترا سره زه چې کومه ګناه کوم ترا سره ما ته یو سړی ویلي چې تاسو دا مړو پسې خیرات چې د مولیان خوري دا جایز دی که ناجایز دی ما وی چې که جایز دي ترا سره او که ناجایز دي ترا سره ویل ولی مال خوځي خرم او تی کې کنه خنزیره کتانه کوله نو ما به سره خوړې مې کاوه کنه هغه پیسې چې اخوار غریب لا ورکا چرته جمعات کې ولګاوه چرته کوې په وباسا چرته لار کې جوړه پته کې او زه خرم صرف دومره کار دی یو سړی ما ته وی چې د امریکای ماوی چې مونږ زیات تاسو یې تاسو څوک مل دا حکومت د امریکای خیرات غوندي
فرق دومره دی چې مونږ په ګوته سټو او تاسو په کاشوغه خورئ. مال راشي نو په ګوته داسې وسټو او ته په هوټل کې په کاشوغه خورئ نو غلخواره دواړه یو، خو ته په کاشوغه خورئ او زه په ګوته سټو. نو تر اوټ ملک ستا د امریکې تالی سخت دی. اوس سچ ته کې په دې ملک د امریکې خوشالولو د پاره کې زه پوهې ته دومره نادان نه که خدای د پاره دې کوله اول مرګره دې اول سرمانه پرېکا چې د خدای د پاره او زه یو جرم کوم اول سرمانه پرېکا. دا سچ کیږي استعمال کې د امریکې د پاره چې امریکا دې خپه نشي که خدای خپه کیږي کروڑ ځل دې خپه شي. نو عزیزانو انجام بمدای ان شاء الله دنیا مم خراب ده، دنیا خورز بنه ګوري چې ټیپر وي غوخه بني چې غوخه ټیپر بني. ته پوه په خبره چې تیل وي غوړي بني چې غوړي وي تیل بني، چې پرتوک دی نه وي کمیس به دي جوړي چې کمیس دی نه وي پرتوک به دي جوړي، چې کېړې پوند د شلیدلی ابله بور پسې درې ټانکې نور شلیدلی دغه څه به بچی دی بدی در پدر خاور په سرګردي اف ای به کړي ام ای به کړي بی ایس سی به کړي در پدر خاور په سر بغردي چپړاسي توپ به ورته نه ملایي. دا څه راته ټول پاکستان کې وګوره اف ای بی ای ام ای سی در پدر خاور په سرګردي چپړاسي توپ ورته نه ملایي. او چا د چا په لاس کې دی هغه منډي لګولې ده په چپړاسي باندې 50,000 روپۍ دي. ډېر شکر باغ کېږم چې درته ګورم او زما په مخ کې دا زوی دې روان کړی که نه، ځکه چې هغه ورځ مې یو سړی ولیدو نو هغه به په سایکل مخ کې جنډه لګولې وه داسې داسې. نو ما ته راغی ویل یاره دا زوی مې بیه کړې ده، ما هغه جنډه څه شوه؟ ویل یاره بس یې کېښود. نه ټلیفون مې راواغستم، مالوس ټلیفون کوم جنډې والا ته دې ورلېږم. ویل هلته بله ورځ پولیس والا په بټ باندې ووالم داسې لړا کړم چې ورغلی وم او په بټ یې ووالم. مال بس هغه جنډه راله او په ځان یې ولګه وروره کار ټول په هغې کې دی، کار په بېدیګر ملا کې نه دی. بېدیګر ملا باندې څه ټیپر خرڅی نه مې در نه ووټ اخستی نه لیډر یم نه ممبر یم نه وزیر یم نه سیم یو آزاد سړی یم. چاته مې چې خوښ یې لسته ورشغم پروا د بادشاه نه لرم. مرګ او ژوند مې د خدای په لاس کې دي، خدای ژوندی کړی م او خدای به مې مړ کوي. خاورې رانه هېڅوک هم نشي اخستی، یو ګز کوتی به راته څوک وکړي پکې به مې خاص کړي. خبره خلاصه جایګیر جایداد کروڑونه اربونه روپۍ نه لرم چې رانه به پاتې شي به چې های زما د 500 کالو داسې تجربه شوې ده داسې. بل ما علم قیافه ویلې ده. علم قیافه دې ته وایي چې سړي ته داسې وګوري نو د سر نه تر خپو پورې درته پته ولګي چې دا د دې قامت کړی. پون دې پېژنم پون، والله العظیم چې سړی مې په مخ کې تېر شي پون دې پېژنم.